قرآن او حدیث کې د سرنا د شب برات ذکر نشته دی. داسې شب برات دا کم چې زمونږ د عوام نن سبا په دې زمانه کې مناوي یا غمانځي چې په یو شپه باندې سلسل رکاته د سلو رکاتو حدیث په کم ځای کې دی یا د سلو رکاتو وینا په کم ځای کې ده یا داسې روژه نیول چې د هغې ماتول به په مالګه باندې کې دا په کم یو کتاب کې راغلی دي. خلقو د ځان نه دین جوړ کړی دی او د خپل مرزه مطابق احادیث یې جوړ کړی دي، د خپل مرزه مطابق شریعت له دوام ورکړی دی. یو د الله دین دی، د رسول الله مبارک طریقې دي او یو د خلقو خپل طریقه ده. کو وی چې زه د الله او دغه د رسول په حکم باندې عمل وکم نو بیا د الله احکامات د رسول الله مبارک په طریقه باندې سرته رسول دي. او کنه چرته ته وی چې زه خپل منمانی وکم نو د الله او دغه د رسول په مقابل کې چې ته خپل منمانی کې نو ځان بستړی کې لیکن ثواب بدر ته ملو نشي. ځان بستړی کې په ځان بخولي راولي لیکن دغه به تاسو ثواب څه اجر څه جزا ملو نشي. په دې وجه باندې همیشه د پاره قرآن او حدیث ته په داسې موقع باندې توجه کول پکار دي. د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم با د شعبان المعظم په میاشت کې ډېر زیات روزي نیوي او فرمای د صحیح مسلم روایت دی چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام با د کال په 11 میاشتو کې 12مه روزه ده خو په دې بقایه 11 میاشتو کې به دومره روزي نه نیوي څومره چې به د شعبان المعظم په دې میاشت کې نیوي. د شعبان دا میاشت در حقیقت د رمضان المبارک سرنامه ده. د شعبان دا میاشت در حقیقت د رمضان المبارک تمهید دی. د شعبان المعظم دا میاشت در حقیقت دا ړومبه فصل دی، ړومبه ابتدا ده د رمضان المبارک. نو کله چې انسان په شعبان المعظم کې روزي نیول شروع کی یا نفلی او سو روزي اونسي نو په رمضان المبارک کې ورته روزه نیول بیا آسان وي.